ایمان چې کله یو انسان حاصلې نو ایمان حاصلېږي په طلب باندې. کم یو انسان د ایمان طلب وکړي خدای پاک د انسان له ایمان ور نصیب کوي، او چا چې د ایمان طلب نه کړي نو بیا دغه انسان له خدای پاک د عظیمه سرمایه نه ورکوي. دنیا کې زموږ مخې ته تاریخ دی، زمونږ مخې ته واقعات دي، او دغه شانتې ماضي چې کوم دی په خپله باندې په دې کې فرق کړی دی چې کم یو انسان د ایمان طلب کړی خدای پاک د طلب نه پس ایمان ور نصیب کړی. کم یو انسان طلب د ایمان نه کړی خدای پاک د انسان لا بے طلب له ایمان نه ور کړی. تاسو ګورئ نبی علیه الصلاۃ والسلام دور له ورشئ، رسول الله مبارک په دور کې به تاسو ته بعضې اشخاص په نظر باندې راشي. هغې کې یو تاسو ګورئ ابو لهب دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تره دی، د رنګ نه هم اعلی دی، دغه شان نسب نه هم اعلی دی، خو د ایمان طلب پکې نه و، شرط ایمان یې طلب کړی نه و. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دور کې وګورئ ابو جهل ورته وایي، دته به خلکو ابو الحکم وی، رسول الله مبارک دته بیا ابو جهل وی. ابو الحکم مطلب دا د هوښیارانو پلار دی، دی یو ډېر هوښیار انسان دنیاوي اعتبار سره، او دی نور هم مالی هم، او بیا دغه واقعات مشهور دي، عربو کې ډېر مشهور سړی و، خو ده کې طلب نه و، الله تعالی دله ایمان ور نصیب نه کړ. او بیا تاسو وګورئ د ایمان طلب کومو خلکو کړی. صہیب رومی د هغه روم نه راغی، د ایمان طلب یې کړی او الله ور نصیب کړ. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د ایران نه لاړ، د ایمان طلب یې کړی او الله ایمان ور نصیب کړ. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د حبشې نه راغی، اگر چې د رنګ نه تور دی، اگر چې دی یو غلام دی آزاد نه دی، الان کې دی چې کم دی نو آزاد نه غلام او دی دغه شانتې د نسب نه هم حبشي یو اعلی نسب والا نه، خو دی د هغې حبشې نه راغی او د ایمان طلب پکې خدای پاک چې د طلب نه وروسته راته ایمان ور نصیب کړ. او چې کله په ایمان باندې مزین کړل نو بیا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته وګوره، نبی علیه الصلاۃ والسلام دا زما د اهل بیتونه دی. بیا صہیب رومي ته وګوره، هغه له صحابیت مقام میلاویږي. بیا بلال رضی الله تعالی عنه ته وګوره، دغه په رنګ باندې، دغه په نسب باندې، دغه چې کم دی نو په غلامۍ باندې دین ایمان، دین اسلام او د ایمان پردې ور واچولې. اوس بلال نوم باندې خلک فخر کوي، جماعتونو لږدي، خپلو ماشومانو لږدي. نه دغه طلب نه وروسته الله تعالی ایمان ور نصیب کړه، نه پته ولګېده چې ایمان انسان ته حاصلېږي نو د طلب نه وروسته حاصلېږي، را په طلب سره حاصلېږي. او بیا ډېرو اشخاصو د خدای ایمان ور نصیب نه کړ. تاسو ګورئ موسی علیه الصلاۃ والسلام مصر ته راغی، مصر کې یو کس ته او دغه سره عجیبه حکومت دی، او داسې حکومت دی ورسره نن سبا کې یو حکمران راغی، او دی حکمران چېرته بازار کې یو پردی ماشوم په ګاډي باندې و. نو بیا تاسو ګورئ خلک بسې روډونه بندوي که نه، سبا یې د کرسۍ نه ګزارلی که نه چې ته مونږ مشر کړی، ظلم دپاره مونږ مشر کړی، یا چېرته یو بل ایمینه او امپیر د یو معمولي غونته کې ظلم وکړي، یو پردی ساوری په لاره باندې په ګاډي باندې و. ته بیا ګوره چې خلک دی بیا راسې پرېږدي او که نه پرېږدي. اوس فرعون د بني اسرائیلو بچي به ذبح کول، پته ولګېده حکومت ډېر مضبوط حکومت، چا ورته مخ نه شو راړولی. او بیا هغه بچي چې پیدا به شو نو مولود ماشومه، ځکه تاسو کتلی چې هر بچی قابل رحمي، قرار انسان بچی او قرار یو بل حیوان بچی. کور کې چېرته پیشو بچي راوړي، ماشومان ورسره څومره مینه کوي، الان کې غټ پیشو چې ماشومان وایي نسغلی، یو سپی خلک یې په ګټو باندې ولي، خو که ستا کوڅه کې چېرته سپي هغه واړه واړه بچي دي نه، را خلک د هغې سره څومره مینه کوي، یخنۍ کې سیټ ته کې خوراک وله راوړي، ماشومان هم په کاڼو نه ولي، بلکې هغه هم ورسره مینه کوي. نو هر یو بچی قابل رحم، او دی فرعون هغه بچي چې کوم دی نو مولود چې بالکل پیدا بشول هغه به یې ذبح کول وی، او بیا هم ورته چا څه نه شو ولی، پته ولګېده حکومت یې ښه مضبوطه. او بیا به یې دعوه هم وه، دعوه به یې دا خلکو ته به یې وهذه الانهار تجري من تحتي، دا نهرونه چې دی دا سمندرونه وی دا زما د خدای د لاندې نه چلیږي، که ما وی چلیږي دا چلیږي، که مې ورته وی ودرېږي نو دا ودرېږي، ځکه الله په هغه سمندر باندې بیا غر کړو. او بیا موسی علیه الصلاۃ والسلام چې راغی، موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه مطابق راسې عجیبه خبرې وکړې چې امانه خیر، زه چې کوم دی نو بهتر یم د دې نه چې دی یو حقیر انسان دی، او ولا یکاد یبین، قریبا نه چې دی واضح خبرې هم وکړي، د خو جبه سوي ده او جبه انخلي، خبرې هم نشي کولی، د نه زه بهتر یم. خو بیا د کې د ایمان طلب نه، علن کې موسی علیه الصلاۃ والسلام دله چې کوم دی نو دعوت ورکوي. او بیا د ساحرانو ته وګورئ چې د کله ساحران راوستل،
خو هغو کې د ایمان طلب پیدا شو وروسته د موسی علیه السلام د مقابلې نه چې موسی علیه السلام سره مقابله وکړه مقابله وبایللی شوه او اندازه ورته ولګېده چېرې دا ساحر نشي کېدی دا د الله یو نبی دی او پیغمبر دی او د هغې نه وروسته به طلب د ایمان پیدا شي نو الله تعالی ایمان چې نو دا ور نصیب که نو ایمان انسان د چې حاصلېږي نو دا په طلب باندې حاصلېږي نه په اعلی خاندان باندې نه په اعلی رنګ باندې نه په اعلی مال باندې نبی علیه السلام خاندان نه بل اعلی خاندان چرته کېدی شو رسول الله مبارک تره دی او هغه تره چې کوم دی نبی علیه السلام څومره دفاع کړې وه پیغمبر علیه السلام د پاره د تمام عربو جنگ په سر باندې اغستی و خو بیا هم ایمان نه ور نصیب شي حالانکه رسول الله مبارک څومره تمنا به کوله اخر کې نبی علیه السلام ورته وایي ویره دې غوږ کې راته یو پیره کلمه خو ووایه پر اخر کې خو راته ووایه چې د قیامت پوره چې کوم دی نو ستا او زه بیا سفارش وکړم نه هغه ټیم کې هم د ایمان را نه وړ ولې طلب په ده کې نه او الله بې طلبو له داسې ایمان چې دی نو دا نه ور نصیب کوي تاسو وګورئ اعلی نسب باندې کوي نو حضرت نوح علیه السلام دی کله چې طوفان راغی حضرت نوح علیه السلام کشتۍ ته ور وخت او بیا د هغه بچی کنعان دا د کشتۍ برې کناره باندې ولاړ دی دی بچی ته نوح علیه السلام ورته وایي ارکب معنا رای زموږ سره کشتۍ ته راسور شه مسلمان شه کلمه ووایه او بیا راسور شه کشتۍ ته نه هغه ورته وایي چې نه زه چې کوم دی که سمندر واقع د سیلاب راومغې نو زه برې غر دی سر ته چې نو پناه والم او ورته لا عاصم اليوم من امر الله د الله د عذاب نه نن بچ کوونکی چې نو دا څوک نشته به هر کیف دا حضرت نوح علیه السلام او بیا نوح علیه السلام او دار تبلیغ چا کړی دی 950 کاله تبلیغ خو چې کم بچی کې طلب د ایمان نو ایمان هغه ته ور نصیب نشو الله فرمایي دواړه لګیارې پلار او زوی پلار ورته وایي کشتۍ ته راوخېږه وایي نه درخېږم وحال بینهم الموج فکان من المغرقین دواړو پرې منځ کې او چپه پرده شوه چپې چې کوم دی نو په مخه باندې او غر کې که نه ایمان هغه چې کوم دی نو طلب نه وکړی نو بې طلبو له خدای پاک ایمان نه ور نصیب کوي نو نمبر 1 خبره ده چې د مسلمان سره د عظیمه سرمایه د ایمان ده دا حاصلېږي په طلب باندې دغه نوح علیه السلام عظیم مبلغ دی او بیا په کور کې ورسره کومه په نکاح کې کومه ښځه ده هغه ښځې طلب نه دی کړی خدای پاک د حضرت نوح علیه السلام د مبلغ غونته کې د یو عظیم پیغمبر غونته کې چې 950 کاله تبلیغ کوي دغه ښځې ته هم په کور کې ایمان ور نصیب نه کړه ځکه بې طلب طلب چې کوم دی نو پرې کې نو حضرت لوط علیه السلام دی څومره تبلیغ قوم ته کړو ښځې چې کوم دی نو بې طلب ایمان ورته ور نصیب نشو نو دا عظیمه سرمایه چې انسان ته میلاویږي نو نمبر 1 مسله دا چې ایمان حاصلېږي په څه باندې ایمان حاصلېږي په طلب باندې دویم نمبر مسله دویم نمبر چې دا ایمان مضبوطیږي په څه باندې دا روښانه کېږي په څه باندې ځکه د مسلمان چې د کم یو څیز سره قدرې مثال به طور باندې ځان له سړی 2-3 لک روپۍ باندې ګاډی والی نو بیا د ګاډي باندې هر ټیم شوړه وایي دی باندې دوړه نه پرېږدي دی باندې چې کم دی نه بل داسې ګرد غبار نه پرېږدي پرې که چېرې نو سکار را پیښ شي هغه پکې نه پرېږدي ځکه راته پته ده چې پرې باندې ما یو 3-4 لک روپۍ ورکړي دي اوس د مسلمان سره عظیمه سرمایه دا ایمان دی ګورې ښه او د دې پته به انشاءالله بیا قیامت کې لګي الله فرمایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډېر کرته به را کفار تمنا وکړي چېرې کاش موږ مسلمانان وی ځکه یو توال ته پته وي دا دوه سترګې چې انسان پټې شي او د قبر ته ورشي د دې نه وروسته یو ډېر مراحل را روان دي مخکې سړیر هغه چې کوم دی نو پاټکونه د انسان ته را رواني نه په هر یو پاټک باندې خو انسان د بیا پته چې را ایمان اوس څه کار کوي او د دې کافر سره نه نو دی بیا ځای په ځای باندې را تمنا چې کوم دی نو دا کوي اوس دویمه خبره ده اوله خبره خو ده چې ایمان حاصلېږي په طلب باندې دویمه مسله ده چې ایمان کې تقویت څنګه راځي ایمان قوي کېږي په څه باندې ایمان چې کوم دی روښانه کېږي او چمکاویږي په څه باندې دا یو دویمه خبره نو ایمان چې الله یو انسان له ور نصیب کړي د عظیمه سرمایه ور نصیب کړي او دی پر خپل ایمان باندې بیا محنت کوي چې را قوي شي دا په مجاهدو باندې دا چې کوم دی نفسانی خواهشات پکې نه دا الله تابع کوي نفس بستانه یو څه غواړي او تب چې کوم دی نو نفس تابع کې د الله تعالی د احکاماتو او څومره اوامر خدای پاک چې تا د څومره احکامات را لېږلي په هغې باندې به نفس عامل کې په هغې باندې به عمل کې د دې سره د ایمان کې چې کوم دی نو تقویت پیدا شي او بله خبره ده چې نفس تا نه خواهشات غواړي مثال په طور باندې نن سبا یخ شپې اوږدې اوږدې سحر پر ټیم کې به نفس تا نه دا خواهشات غواړي
چې بړستن واغونده اوده شه هلته کې به نفس په خلاف باندې ته صبر کې او بیا به راپاسې مونځ طرف ته به راځې مال خدای پاک درکړی دی نو نفس ورته وایي چې یاره دا خو دې په خپلو لاسو باندې ګټلې زکات یې ولې ورکې فصل خدای پاک درکه وایي به نفس تا ته وایي چې لږه دومره خو ترېشل والا به وړل دومره خو پرې تا رسرې ورکړي دي وایي دا لسمه حصه دا خو د ټکټر والا په شان نه د سړي نه غواړي او دا خو د خدای سره معامله ده څوک دې سر ته نه دی ولاړ دا شرط مه لرکوه خو دغه ټیم کې به نفس باندې خپګ دی د خدای تابع کې وایي صبر چې کوم دی نو دا به کې نو کله چې تا پرې سختو باندې صبر کو په دغه باندې دې صبر کو او درې نفس سره د مجاهدې کولې دی د خدای تابع کو او درې الله د احکاماتو موافق دی استعمالو نو د ایمان کې بیا رو چې کوم دی نو تقویت پیدا شي صحابه کرامو خپل ایمانونو باندې راسې محنت کړو او داسې مضبوط کړو چې دنیا کې په مختلفو مواقعو باندې دیو چې کوم دی نو زړه دا صبر کړو او دا خبره زه ډېره پاره کومه ځکه چې یو حالات را روان دي او دغه حالاتو کې ټول چې کوم دی نو انسان د ایمان ته ډېره زیاته خطره ده تاسو وکتل ځای په ځای غربت دی او ځای په ځای چې کوم دی نو مهنګایي او دومره ګراني ده په داسې صورت کې چې کوم دی نو تاریخ ګواره تاسو د تاریخ اوراق وګورئ کله چې اغیار په یو مسلمان باندې محنت کوي د دنه ایمان سلب کول غواړي نو دغه انسان نهر کی په ده باندې چې کوم دی نو هر سره دا مشکل کی او دغه انسان بیا خپل عزت خرڅولو ته هم تیار شي دغه انسان بیا خپل ایمان خرڅولو ته بیا هم تیار شي تاسو وکتل دا کم کسان چې را نیټ کې او فیسبوک ګوري نو تاسو ګورئ روزانه چا زنانه به بچي راغستي د لارې په غاړه باندې کېنولي یاره بچي چې کوم دی نو د پاره د خرڅ دي او بیا 50,000 روپۍ د چا قیمت لګولی بعضې چې کوم دی نو چا 1.5 لاک روپۍ د بچي قیمت لګولی چا 2 لاک روپۍ د بچي قیمت لګولی او دا پاللی نه شمه مهنګایي ده او غربت ته که څوک د چا سره پیسې او بچي اخیستل غواړي نو تاسو ګورئ د دنیا کې د بچي نه بل لوی خوږ شی انسان ته بل ګورئ نشته نو چې یو انسان دې خبرې ته تیار شي دی خپل بچی خرڅوي نو ته یې ته سوچ وکولی دی به خپل ایمان نه خرڅوي څه دلته سبا ورځ چې کوم دی د دین په خلاف باندې پیسې ورکوه خپل ایمان به نه خرڅوي بچی خو هغه بچی دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان دی د صبر یو لوی غری چې کوم دی نه هم جوړولی دی رسول الله مبارک بچی ابراهیم نومېږي او کله چې ابراهیم وفات کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی نو ابراهیم د خپل بچی دا پرې غېږه کې راسې راپورته کړه نو د بچي نبی علیه الصلاة والسلام غېږه کې سلګۍ وهلې رسول الله مبارک د سترګو نه اوښکې رالې او د بچي په مخ باندې ولګېرې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ستا په فراق او جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن شو نو پته ولګېره رسول الله مبارک غونته کې یو لوی غر د صبر چې دا یې جوړولی دی دا اولاد ډېر زیات خوږ شی دی نو چې یو انسان دې خبرې ته تیار دی چې خپل بچي د سر قیمت لګوي او دی خرڅوي نو بیا ته ووایه چې دی په پیسو باندې خپل ایمان چېرته نه خرڅوي څه په دې وجه باندې مسلمان له پکارداري چې دی په خپل ایمان باندې چې خدای پاک یو عظیمه سرمایه درکړې مخکې ما تاسو له مثال درکړو چې مسلمان کله کله په معمولي خبرې باندې ایمان نه لاس وروړي نو شیخ سعدي رحمت الله علیه یو عجیبه مثال پیش کړی هغه وړوکې عمر مور راله د سرو زرو ګوتۍ جوړه کړې وه نو هغه مې په ګوته کړو بهر ته ووتم نو یو ګڼکپ چې دی نو دا زما سره ولې دی او فراډي نو راغې او دا ګوتۍ چې راسې وګتې دا خو د سونې ده نو لاړ ورک شو او یو شبه پس دی بیا راغې نو ما چې وکتل د سره داسې رګوړې او چکۍ را ما له اداره کړه ما ته ویره د ګوړې را چکۍ راسې وسګه ما چې وسګله ما ته خوندې څنګه ری ما ډېر زیاته خوږه زه ګره ګوړې چکۍ را ما دې ګوتې باندې تجربه کړه نه ما چې به کېښوره ګوته دا جوه نه ما ته وایي چې اوس درې خوند څنګه دی ما یې خو پیکه ده نه یخه پخه ما ته یې چې بچې خوښه دی نه ده چېرې دا یخه پخه او دا پیکه او دا بې خونده ګوتې ماله راکړې او دا خوږه ګوړې را چکۍ تاله رقم ما ورته چې دا خو زما سره ډېر زیات احسان ته وکړې نه ما ګوتې ډایرکټ ویسته شیخ ساري صاحب وړو کې هم پوهېدم نه او دا ګوړې چکۍ مې واغسته کور ته لاړم چې مور به راته وایي چې دا خو تا ډېر ښه کار وکړه چې هغه پیکه ګوتۍ هغه یخه پخه او بې خونده ګوتۍ دې ورکړه د ګوړې چکۍ یې واغسته چې لاړم مور را باندې ګزارونه وکړل خو زما سمجھ ته را خبره نه راتله چېرې زما را مور دا څومره زیاته چې کم دی نه هغه ساده ښځه ده چې ما څومره عظیمه بیه وکړه او دا ماته قارېږي او بیا وروسته زما سمجھ ته خبر راله چې ګوتۍ کې خوږوالی پروت خو هغه معنوي خوږوالی و دا ظاهري خوږوالی د ګوړې په چکۍ کې و ځکه ما هغه معنوي چې هغه قیمتي سرمایه هغه مې د لاسه چې کم دی نو دا وبایلله او سړي دوکه کړی یم
شیخ ساری سے دې لاندې لیکي چې دنیا کې راسي ظاهري خوږوالی پروت دی نو کله کله یو مؤمن د خپل ایمان د سرمایې نه خبر نه وي چې دا د سونې دا ګوتې دا یو قیمتي سرمایه خدای پاک مال راکړې ده نه د دنیا په معمولي څیزونو باندې دا ایمان چې کوم دی نو د لاس سره وبایلي صحابه کرامو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محنت کړو او بیا رسول الله مبارک دیو ته ویلو چې تاسو شرک ته مورځي علن که تاسو ټوکړې ټوکړې شئ نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت پس اعمال وغیرہ کې تاسو اورېدلی حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی او رسول الله مبارک دا غزوه تبوک لته قرآن کې تفصیلی واقعه را دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کې تفصیلی واقعه ذکر شوی دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه تبوک لته نر تبوک دا غزوه دا جهاد لا چې کله رسول الله مبارک ته نو دغه ټیم کې مسلمانانو باندې ډیره زیاته هغه سختی او سختي مطلب دا چې تبوک د چا په خلاف باندې هغه جنگ کېده ناغه سپر پاور او دغه دور او بل خبره دا چې لارم ډیر زیات وګدا سفرم ډیر زیات وګدا او بل اصل خبره پکې دا چې ډیر سخت ګرمي وا او دغه ګرمۍ کې د عربو کجوري پخېږي بیا او کال کې ودا یو سیزن نظمیدار سړی راسي سمسور فصل په ټیم کې هغه چرتسي ګورې نه یو سمسور فصل یو زمیدار غنمي پاخري او د توې چې چيلې لزره چرته هم نزي ګورې د او خلک ورته وایم نه ځکه انسان تر پته چې دا خو یو سیزني کال کې نو بس دا خو د راسي نشي پرې خوله نو کجوري هم پخ شوي نه خلک منافقین ایثار شول نتل رنگ رنگ بارے وي داسې مخلصین هم پکې ایثار شول داسې رسوسته په بنیاد باندې هغه کې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ او بیا تاسو روایتو کې باوریدلی حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه تبوک نه راپښ حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ سره رسول الله مبارک بایکاټ وکړ صحابه ته چې خبرې بور سره نه کوي بالکل خبرې بایکاټ توبه هم الله تعالی مؤخر کړی و نه چې کله د غسان یو بادشاه ته پته ولګېره او غیر مسلمه ته چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو مرګری دی یو دوست دی یو صحابي دی او د کار سړی دی حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ نبی هغه ته یو خط ولېږه خط یې ورته راولېږه ورته یې راته اندازه لګېدلې ده چې مرګري ته پرېښولی او بیا اعلان هم کړی خلکو ته خبرې ورسره مه کوئ بایکاټ ورسره وکئ نو ته خو ډېر د کار سړی ده ستا انتهایي بې قدري ده راځه زما علاقې ته انشاءالله ته ګوره چې ته زما علاقې حدودو ته رالې ته بیا خپل پروټوکول وینا دلته د خپل عزت وینا تر کار سړی او ته چې کم دی نه راسې بېکاره کړی نو حضرت کعب رضی الله تعالی فرمایي چې دا خط مې راسې نیولی او داسې سوچ مې کوو چې خدای دا خو ستا د طرف په ما باندې یو بل امتحان دی یو امتحان نه پس بل امتحان دی نه ما دا خط داسې وشلو او د الله د طرفه یو ازمیخ او یو امتحان می تصور کې چې الله په ما باندې امتحان کوي زما را ایمان څومره ایمان دی ما خط د غسان د باچا راوسته او تنور ته مې ور واچو چې ګوره ستا هم زمانه را تمه ده دا خو زما نبي علیه الصلوۃ والسلام یو پیره و بیا په خلاصه او رضا وشي بیا به صحابو ته اعلان وکړي چې اوس ورسره بایکاټ ختم کړي بایکاټ نور مه کوئ خدا خو ایمان زالوی عظیمه سرمایه خو به زه له لاسه چرته کېږي چې کم دی نو دا ونه غورځوم په دې وجه صحابو په ایمانونو باندې راسي ایمان باندې راسي مضبوط چې کم دی استحکام او مضبوط طاقت ورکړو نو مسلمان له پکارداري چې د دې مسلمان سره د عظیمه سرمایه را هر ځای کې ګوره دنیا د لاسه لاړه چې خیر دی دنیا به بیا راشي دنیا کراله رام نه لا خیر دی آخرت له ستا تګ دی خو چې دا عظیمه سرمایه په معمولی سی باندې ستا د لاسه ګورې شرطه کې لاړ نه شي په دې وجه چې کم دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تاسو تاریخ کتلی دی د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو دور کې چې کم دی اختلاف او بیا چې کم دی نو خبره جګړې تور ورسېره جګړه شروع وه نه دی کې چې کم دی د روم بادشاه دی او د روم بادشاه د موقع نه دغه ټیم کې پیدا غسته امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا خو د کار انسان او دا چې کم دی او لوی دلیر انسان امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې کم دی یو خط راولېږه ورته ګوره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خلفای راشدینو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ستا سره هغه جنگ کوي هغه ته جهاد وایي ته راسي پرېښودی راځه روم ته راځه پرېږده د غار سره راځه دلته د خپل عزت وینې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابي وګورئ خاک صحابي غالبا امام شافعي رحمت الله علیه چا یو پیره تپوس وکړه ورته چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو طرف ته او ورسره چې کوم دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بل طرف ته چې صحابي نه ریک د دوانو کې کم یو والا ری نه هغه کس دا خیال رسایل چې دی به وسوي چې امیر معاویه پسې خلک لګېدلي نه دا عمر ابن عبدالعزیز په شان د تابعینو کې راسې لو شخصیت راوسته هغه ورته امیر معاویه صحابي دی ګورې ښه حضرت عمر ابن عبدالعزیز صحابي نه دی امیر معاویه چې جهادونه کړي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مرګتیا کې او د
په جهاد کې د اس پرې پوزه باندې کومه دوړه ورلګېدلې عمر ابن عبدالعزیز هغه دوړې ته هم نه ورسي ځکه صحابي تابعي تبع تابعي د هر یو خپله چې کوم دی نو دا درجې نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ته خط راولېږه د روم بادشاه ورته علی رضی الله تعالی عنه ته پرېښولی در سره جنګېږي او خپل جنګ ته جهاد وی راځه ته دلته خپل عزت وینې امیر معاویه ایمان ته اوس وګورئ زرې چې کوم دی نو خط راواس کاغذ یې راوغسته او روم هغه بادشاه ته ولیکل چې ګوره ستا زمانه دا تمه پیدا شوې ده د روم بادشاه ورته نه وایي ښه کلب روم یې ورته وی د روم سپي را خبره واوره چې ګوره موږ په خپلو کې که هر څنګه یو طرف ته ته او بل طرف ته ګوره موږ یو نو ته به بیا انشاءالله وینې چې زه به د دغه علي رضی الله تعالی عنه چې نن زما او د چې کوم دی اختلاف دی زه به د ده په سپایانو کې وړومبی سپی یم چې ستا په خلاف باندې به زه چې کوم دی نو دا جنګېږم دا تمه چېرته پیدا نه کړي بهر کیف داسې ایمان خپل مضبوط چې کوم دی نو ساتل پکار دی د ایمان پورې خبره ما کوله ایمان انسان ته حاصلېږي په طلب باندې خدای پاک تعالی ایمان چې کوم دی نو دا در نصیب کا د هغې نه وروسته به د دې ډېر زیات خیال ساتې ګورې ښه هسې نه د دنیا په شپږ روپو پسې تر خپل ایمان د لاسه نه ګورې ونه مروړې نن کوي خلک نن وایي چې یاره دنیا خیر دی زما پراخه شي ایمان چې کوم دی نو دا یو څه به بس یې دی اوس ودي اوس یار څه چې په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی او هغه صحابي چې کوم دی نو دا دشمن گیر کا کله چې دشمن گیر کا کفارو نو دی 100 ورځې لپاره داسې ګیر کړی دی او بیا د ده نه مطالبه دا کوله وی پرېږدي خو په یو شرط باندې چې ته اسلام پرېږدې نبي علیه الصلاة والسلام پرېږدې ایمان چې کوم دی نو دا پرېږدې او بیا ته راشې زمونږ د مذهب ته راشې د دین ته راشې نو بس دا دین چې کوم دی نو دا دلته کې ته او تعالی به دلته کې پوره عزت درکړی شي هغې دې ته خو قطعا نعمت دی دا تاسو څه خبره کوئ دا چرته هم نشي کېدی ډېر زیات وصیبه وکړ ډېر رنګ محنتونه یې پې کول او د خپل مذهب کسان وی راوستل خدای چې کوم دی نو اوښتنه نو بیا یو پیره د بادشاه یو لور ده هغې د خپل پلار ته وی دی اوس ما ته پرېږدوه نو ته اوس وګوره زه د دې یو څو ورځو کې چې کوم دی نو د ایمان سلب کوم او دی به دې سیټ ته راوړي او ورته یې صحیح ده د بادشاه دا لور دا په حسن کې ډېره زیاته مشهوره وه دی پسې به د نکاح لپاره پیغامات راتلل دی به ځان سنبال که او کله د جارو وهلو په نوم باندې کله دی چې کوم دی نو صحابي لره ډوډۍ وړو په نوم باندې دا به ورغله او مخکې کېده به تقریبا یو 40-50 سوره یې دا داسې کېده خو ده ورته بره نه کتل چې بره ورته نه کتل یو پیره چې کوم دی نو دی دې تپوس وکړه ورته یې زما حسن پسې خلک چې کوم دی نو چاپېره ګرځي زما د نکاح پیغامات رالېږي او ستا خواله زه راځم ته بره نه ګورې اخر وجه سره هغه ورته یې وجه دا ده چې ما ایمان راوړی دی او د ایمان نه وروسته الله چې کوم دی نو د قرآن مجید هغه ماله اورېدل را نصیب کړي دي موږ ته رب د طرفه حکم دار مسلمان ته چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پیغمبره مؤمنانو ته وجه خپل نظرونه دي لاندې سادي په دې وجه زه نظر بره نشم کولی نه دا متاثره شوه او چې کله متاثره شو کتابونه لیکلی دي ورته وایي چې یاره ستا درې پاک دامنې نه خو ډېره زیاته متاثره شوم دا راته وایي که زه ستا غونته پاک دامنه جوړېدل غواړم د هغې لپاره به صحیح وی آسان کار دی زر ته الفاظ ویمه د زړه د اخلاصه به یې ومنې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ورته یې مسلمان یې کړه خو دی خو پلار ته ویلی نه شو پلار ته یې ورې ده زه غم کومه نه یو شبه پس چې کوم دی 100 ورځې پسې بیا یې پلار ته وي وی یاره دی داسې نه دوکه کي دله یو عظیمه ښکلې دغه جوړه که سورلي او زه به هم ورسره سورلی باندې کښېنم داسې د ځنګلو کې وله چکر ورکومه نو دی به خود به خود زما طرف ته رامایلی شي ایمان به دې په داسې طریقې سره چې کوم دی نو دا وباسو او دواړو خو خبره کړې وه چې یاره زه خو د دې بادشاه لور یم خو که چېرته کې ما خپل ایمان ښکاره که نو بیا خو مې وجنې پرېږدې خو مې نه او بیا به په دې بانه باندې اوزو په مخه باندې به ځو زه به زما هم به خپل ازادانه عبادت کوم ته به هم چې کوم دی نو عبادت کې ایمان دې سیستولی شي نو مسلمان له پکارداري چې الله ایمان سرمایه در نصیب کړه د دې سرمایه اوس چې کوم دی نو بېعزتي ونه کړي د الله د دې عظیم تخفی چې کوم دی دا تحقیر ونه کړي توهین یې ونه کړي د دنیا مال به ځي راځي د دنیا جیداد به ځي راځي دنیا کې به هر هر څه کېږي خو دې عظیم سرمایه د پاسه چې کوم دی نو ګرد غبار دا به هم چې کوم دی نو دا بالکل نه پرېږدي ځکه دا د مسلمان سره یو عظیمه سرمایه ده نو خبره ما دې پورې کوله چې دا مسلمان سره لویه سرمایه چې کوم دی د مال نه هم د جان نه هم د انسان د اولاد نه هم د انسان د عزت نه هم د ټولو نه لویه سرمایه دا ایمان دی ایمان حاصلېږي په څه باندې ایمان چې کوم دی نو چمکاویږي په څه باندې ایمان مضبوطیږي په څه باندې حاصلېږي انسان ته په طلب باندې مضبوطیږي چمکاویږي دا انسان ته په مجاهدو باندې په محنت باندې او بله درېیمه او څلورمه خبره ده
چې دا ایمان پیلاویږي په سوانې خورېږي په سوانې او څلورم نمبر ده چې دا ایمان د انسان سره محفوظ کېږي په سوانې دا ایمان کله کله د انسان نه هغه لاړ شي وځي اوس که یو انسان وایي چې زما ایمان د دننه محفوظ وي دا د بهر ته چې کوم دی نو تجاوز ونه کړي نو دا دواړه خبرې په سوانې راځي انشاءالله که زندګي وه آینده جمعې ته به را خبره وکړو الله دې پرې چند خبرو د عملو کول توفیق راکړي